د صلح حدیبیه په موقع باندې چې کله هغه معاهده کېده ما تاسو ته ووی نو هغه دوران کې زبانی دا خبره توی شوه چې بھئی کافرانو وی چې کو زمونږ یو کس تاسو لراغې مسلمان وشي او تاسو لراغې تاسو به واپس کوئ خو که ستاسو یو کس مون لراغې نو مونږ به نه واپس کوو په دې خبره باندې جبه وشوه لیکل لا نو شوي چې لیکل نو شوي نو دغه وخت کې چې دا لیکل کېدل لا شوي نو چې دې دوران کې ابو جندل رضی الله تعالی عنہ یو صحابي د مسلمانو او د پلارم په دې معاهده کې شاملو د کافرانو د طرف نه کافرو نو او دې چې نو په بیړو کې تړلو خپې ته ولا بیړه چولې و د ابو جندل رضی الله تعالی عنہ نو دې د التنا را روان دي د مکه مکرمه او مسلمانانو سره ملاویږي خو دې دوره تکلیف سره راغلي دي چې خپو کې بیړې اچولې دي او د کارغه په شانتي ټوپونه وي او په داسې طریقه دې راځي 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 خپو کې ویني دي ویني او په دوره سختۍ سره دې د کارغه په شانتي چال اخلي ټوپونه وي او وي او سوره فاصله او سوره دشوار گزار لارې وي هغه توې کولې چې دې وخت کې مسلمانانو خواله راورسېد او دې وخت معاهده کیږي هغه معاهده کې مسلمانانو دا کافرانو دا ویلي دي چې بھئی کو زمون کس تاسو لراشي نو واپس کوي به جبو شو اوس ابو جندل رضی الله تعالی عنہ دغه دوران کې راورسېدو چې څنګه راورسېدو بس فورن را پرې وته او مسلمانانو ته خدای لپاره ما سنبال کی نو د چې کوم مسلمانان ناس ته غي منډ کړه او ابو جندل رضی الله تعالی عنہ له سهارا ور کړه او کینو له پوي شو چې د مسلمان شوی دی د مونږ راځي نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خو لیکل نه دي شوی نو دې د وجه نه دا ابو جندل رضی الله تعالی عنہ به مونږ سره دې مونږ نه واپس کو نو ابو جندل رضی الله تعالی عنہ پلار کو کافرو ناس ته پدې کې هغه وته نه بس زموږ اوس جبه شوی دا دې به تاسو نه واپس کوئ دې به تاسو نه بوزئ دې به مونږ ته واپس کوئ نو نبی علیہ السلام ته لیکل خو لا نه دي شوی وی لیکل کو نه دي شوی جبه خو شوی دا بس نبی علیہ السلام ته ټیک ته جبه شوی دا نو بس مونږ دې باندې پابند یو بس لیکل هغه شان بیا وشو چې معاهده پوره شو لیکل پوره شو نو نبی علیہ السلام مسلمانانو ته ابو جندل رضی الله تعالی عنہ ته حواله کړي اوس د مسلمانانو ویني خټ کیږي د عمر رضی الله تعالی عنہ ویني خټ کیږي چې دا ولې دی واپس کړي نبی علیہ السلام ولې واپس کړي نه دی واپس کړي دا ډېر دردناک واقعه ابو جندل رضی الله تعالی عنہ دور وینو کې دور تکلیف کې راغې خو لیکن د معاهده پابندی نبی علیہ السلام ساتي نو هغه ابو جندل رضی الله تعالی خپل پلار هغه میدان نه واپس کوي او سره د ټکولو سره د وهلو په والو واپس کوي ته ولې راتلې مسلمانانو طرف ته ته ما بیړو کې تړلې وي ته ولې راتلې نور داغه واقع به ډېر تفصیلی ده چې التنم بیا دا معاهده ته شو مسلمانان واپس شو کافران واپس شو دې دوران کې نبی علیہ السلام ګوره د جبې پابندي وساتله کو نه ساتله وې نو بیا چې کله هغه ابو جندل رضی الله تعالی عنہ التلاړو واپس التنه په طریقه ځان را خلاص کړي دي او را منډه کړي دا او مکه مکرمه او د مدینه منوره په میاس کې یو لار نیولې و بس هغه به ما خو سمایده نه کړي مسلمانانو کافرانو کړي دا بس چې کله بم التنه د کافرانو قافله تیرې دا بس دی به ته پلار کې ولاړ او چې کم کس په مسلمانې دو التمکه مکرمه کې نغه براته ابو جندل رضی الله تعالی عنہ سره ملاوي دو ځکه نبی علیہ السلام له وجلاړو نبی علیہ السلام واپس کو به زموږ معاهده شوی دا واپس دا بس هغه براغه ابو جندل رضی الله تعالی عنہ سره ملګری شو بس چې کم کس بالته راتو نغه وای چې نبی علیہ السلام خو څنګه نه قبلې ځکه نبی علیہ السلام خو دینم تاسو اندازو لګوي نبی علیہ السلام کو معاهده کړی دا نو بس نبی علیہ السلام واپس کو ته به تاسو ځي نغه بلاره کې ودرېدل نو چې کافرانو تجارتی قافله بدلا کا به وترولا نبی علیہ السلام د پته مولګی دا نبی علیہ السلام هغه ته وی تاسو مونږ د فساد ذریعہ سره جوړوي مونږ جب کړي د تاسو ولې دا کار کوي هغه تاسو جب کړي د مونږ خو جب نه کړي تاسو نه کافران مونږ التا په خیر پرېږدي او نه چیرې نو تاسو خپل معاهده پابندي کوي تاسو مونږ نه قبلوي نو مونږ بس کو مونږ بدل ته پلاره کې ولاړ نو هغه ابو جندل رضی الله تعالی عنہ بس کافرانو له پپوزه کې دم کو هغه ایرال نبی علیہ السلام ته خدای دې پاره دا شک پکې ختم کړي
خدای لپاره دا شک پکې ختم کړي. بس کو تاسو کو زمونږ یو کس مسلمان شي تاسو لراغلی خدای لپاره غزان سره کې نوې خو بلاره کې مونږ ته دکی. نو بس هغه نبی له سره تاسو راوړي ټیک تاسو وایي تاسو خو خدا. نو بس هغه شک ختم کو او وې عزت تاسو سره دی. لیکن افسوسناک خبر دا شوه چې ابو جندل رضی الله تعالی عنہ صحت ډیر خراب شو. دغه دوران کې هغه مدینه منوره راتلو هغه دغه پوره نشو او دغه دوران کې هغه وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. خو بهرحال پزړه کې خو ته صادق او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتي ورکولو هجرت چې نه هغه دغه قبول دي. جهاد هم دغه قبول دي. غازی هم دي. مجاهد